دا الله عظیم رحم او عظیم احسان دی وکړه. بیا دغه قرآن مجید د ختم په موقع باندې الله دعاګانې قبلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعاګانو ته موږ ټول ډېر محتاج یو. هر انسان محتاج دی، که نارینا که زنانا، که زوړ دی که ځوان، د الله رحم ته محتاج دی او حاجتونه ډېر زیات دي. نو دعاګانې په دې موقع باندې چې کوم دی قبلېږي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې به کله ختم وکړو نو بیا به خلک را جمع کړل او بیا به دعا کوله. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ختم وکړ د کور بندیان را جمع کړل او بیا په جمع دعا وکړو چې دا دعا الله پاک قبلې. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایلی وی صحابه ټولو دا چې کوم دی طریقه وا چې کله قرآن مجید به ختم کنه خلق به را جمع کړي دعا به کولې دعا قبلېږي. امام مجاهد رحمت الله علیه دی بل یو عالم ابل عالم د قرآن مجید ختم وکړ. امام مجاهد رحمت الله علیه هغه ناست دی او بل یو عالم پسې درېم عالم پسې یو سړی ولېږه وی ته هم راشه چې هغه راغی وي ته موږ دې دپاره وغوښتې چې موږ د قرآن مجید ختم کړو او د قرآن مجید د ختم په موقع دعا قبلېږي نو موږ وایو چې تم موږ سره په دې کې شریک شي. دیو جن علماء کرام وایي که د ختم په موقع باندې ته خلک راغواړي او را جمع کې او بیا په جمع سره دعا کې نو دا بدعت نه دی بلکې دا چې کوم دی هغه د ثواب ذریعہ ده د صحابه کرامو طریقه او د هغې او سنت دی چې داسې دی. الله زموږ دعاګانې قبلې ادعوني استجب لکم. الله فرمایي تاسو مانه دعا غواړئ زه به چې کوم دی قبلومه. دعا قبلېږي خو کله بعینه هغه دعا چې کومه دعا یې غوښتي هغه قبوله شي او کله هغه دعا قبوله نه شي خو یو غټ مصیبت په ده را رواني نه الله غټ مصیبت د ده نه دفع کړي او کله هغه دعا هم قبوله نه شي مصیبت هم دفع نه شي خو دغه دعاګانې الله پاک آخرت ته چې کوم دی وساتي. نو چې کله آخرت کې د هغې دعاګانو د قبلېدو هغه ثوابونه او نعمتونه دی ویني نو دی به وایي چې الله پاک یو دعا مې هم دنیا کې قبوله شوې نه وي او ټولې دعاګانې مې آخرت کې قبوله شوې ځکه د آخرت مقام خو ډېر لوی دی دا یې سخت هم زیات دي او د هغې نعمتونه هم چې کوم دی ډېر زیات. لہذا دا قسم مجلسونو کې حاضري چې د قرآن مجید په مناسبت سره هم دغه دپاره چې خلک دعا وکړي د الله نه خپل چې کوم دی حاجتونه وغواړي. موږ ټول حاجتمن یو الله پاک حاجت د الله نه خپل وغواړي مقصدونه د الله نه وغواړي څه واوري څه ذهن کې سکیني دین طرف ته میلان پیدا شي محبت پیدا شي